خیال ساتلو. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د زمانی خبره ده، یو قوم سره معاهده کړې وه، یو ملک سره معاهده کړې وه. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ شام کې و او د هغې د دور خلافت خبره ده. نو یو دغه سره معاهده کړې وه، یو ملک سره تقریبا یو کال معاهده وه. نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه معاهده پوره کېدو کې شوه، نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ سرحداتو باندې خپل فوج چې دی نو هغه ودرولی، خپل فوج یې ودرولی او هغوی ته دا ووایي چې تاسو بس چې څنګه تاریخ واړېدو، رس پوره شوه، معاهدې هغه ټیم پوره شو، بس تاسو فوراً چې دی نو په مخه باندې به ځئ، دشمن باندې به حمله کوي او په مخه باندې به ځئ، ځکه چې معاهدې وخت پوره شو او زموږ دوی سره دا معاهده شوې ده چې په دې دوران کې به یو بل باندې حمله نه کوو، یو بل خلاف باندې به د یو بل خلاف د بل چا تعاون به نه کوو. اوس چې دی نو بس چې څنګه معاهده پوره شي بس حمله به کوو، په مخه باندې به ځو. نو چې څنګه هغه ټیم پوره شو، امیر معاویه رضی الله تعالی خپل هم لشکر کې شامل دی، بس په مخه باندې لاړ، حمله وکړه په هغې مخالفو باندې. کېده کېده یو علاقه یې فتح کړه، بله علاقه یې فتح کړه، بله علاقه، دوه درې علاقې یې فتح کړې، په مخه باندې لاړل. دې کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي راغی، هغه ته پته ولګېده، اوس په هغه په اس باندې را روان دی، وایي لا غدره لا غدره، د معاهدې خلاف ورزي به نه کوو، معاهدې خلاف ورزي به نه کوو. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کوي ولې؟ امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته وایي تا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث نه دی اورېدلی چې د معاهدې پابند؟ هغه ورته وایي ما خو معاهدې خو پوره خیال ساتلی دی، چې ټیم پوره شو نو ما حمله کړې ده. خو هغه ورته وایي داسې کړل، هغه بل صحابي ورته وایي ګوره خبره داسې ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد ما ته یاد دی چې یو قوم سره تا معاهده کړې ده او ټیم پوره شو او د معاهده ختمه شوه، نو هغې قوم له به اطلاع ورکړي چې باس اوس تاسو هم هوښیار اوسئ، موږ به هوښیار اوسو. دا شان بې خبرۍ کې به چې دی نو دا کار نه کوي چې تا ورته ځان ریډي ساتلي او ته ورپسې تیار ورغلې. نه، کله چې هغه دغه وشو، هغوی ته تا هغه ټیم پوره شو، نو هغوی له به اطلاع ورکړي چې بس اوس تاسو هم هوښیار اوسئ، موږ هم هوښیار اوسو، بس معاهدې هغه پابندي ختمه شوه. امیر معاویه رضی الله عنه ته وایي ښه، دا خبره تا ته معلومه ده؟ بل صحابي ورته وایي او دا حدیث ماته د نبي علیه السلام معلوم دی. بس فوراً امیر معاویه رضی الله تعالی عنه څه کوي، خپل ټول قوم ته وایي دوه درې علاقې فتح کړې وې، خپل قوم والا خپل فوج ته وایي چې واپس کېږئ، یوه علاقه یې پرېښوده، دویمه یې پرېښوده، دریمه یې پرېښوده، واپس خپل سرحداتو ته داخل شو او دشمن ته یې دا ووایي چې باس زموږ او ستاسو هغه معاهده ختمه شوه، آینده به چې دی نو موږ تاسو هم هوښیار اوسئ او موږ به هوښیار اوسو. ګوره امیر صحابه کرامو دا شان تربیت نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه کړی و چې د دشمن د معاهدې چې دی نو هغه یې خیال ساتي، د دشمن د